د واده څلورمه ورځ ناوې ولګېده ملګرو د خپل یار سره صلاح وکړه او خپل مجازي خدای چې الله جل شانه د خاوند له یو مرتبه ورکړې ده کومه مرتبه ملګرو الله جل شانه فرمایي که زمانه بعد چاته سجده کېدې نو ښځې به خپل خاوند ته سجده کولې هغه خاوند یې په یار باندې ویشتو د دوی خپل منځ کې لیړو په مردان کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده نو د واده څلورمه ورځ د ملګرو زه وایم هغه دیګونه چې کوم ځای کې پخ شوي نو هغه سکاره چې پراته وي هغه سکاره به هم د اوسه پورې نه لرې شوي او بیا په موږ غریبانانو باندې دا خوشحالي ډېره زیاته کم راځي او ډېره لیټ راځي نو هغه خوشحالۍ ته موږ ډېر غټ انتظار وي او ډېر په ښکلې طریقه هغه خوشحالي مناوهو خو چې بیا په دغه خوشحالۍ کې داسې قیامت راشي نو سوچ کوئ ملګرو چې دا تکلیف به بیا څومره بیا هغه خاندان چې هغوی ته پته ولګېده چې مونږ کومه انګور راوستې وه په څه سوچ هم راوستې وه چې زمونږ د دې بچي ژوند به جوړ شي په څه سوچ هم راوستې وه چې زمونږ دا کور به راغونډ کي هم هغې انګور زمونږ کور روان کو زما د هغه بچي چې د هغه دې کې هېڅ قصور نه و د دې جینۍ او د هلک خپل منځ کې لیڼو هغه مجرم ګرفتار شوی دی او مجرم څوک دی ملګرو مجرم دا جینۍ هم د ترور لور ده او دا هلک هم د ترور زوی دی دغه ظالم د دې جینۍ سره لینډین خو د وړوکوالي رشته وه د کوم هلک سره چې د دې جینۍ واده شوی و نو دی ورته په وړوکوالي باندې ویلې وه نو ټیک شو ستا او د دې خو خپل منځ کې لینډین و قصور د دې غریب څه و چې دا تاسو ویشتو او په صلاح باندې مو ویشتو قیامت به نه راځي سوچ کول پکار دی نن به په هغه کور باندې څه تیریږي بیا رشته ده د ترور زوی او د ترور لور نو دا رشته ده ملګرو هغه رشته تباه او برباد شوه د چا د لاسه محبت او مینه او بیا د دې اوس زمانې مینه توبه استغفار څه مینه ده غله دي هر سړی نستوڼې مار دی دی هلک ته چېرته د شپې رنګ کړی و چې راوځه نو هغه به څه سوچ کوو چې زمونږ دا رشته دار دی ما ته به چېرته ښکلې خبره کوي ورله راوتی دی ملګرو نو بیا څه چل کړی دی ویشتی دی هغې جینۍ ته زه ویم چې ته دومره هوښیاره وې او دومره سوچ دې کوو چېره زه راشه اوس به د هلک سره صلاح وکړم او دا به پې ولمه او زمونږ جرم به پټ شي او زه به بیا د هلک ته واده شم قیامت دې راوستو په ځان دې م راوستو په دې هلک دې م راوستو او هغه له خو الله جل شانه مرتبه ورکړه د شهادت مرګ و بیا د هلک هم نصیحت پرېښی دی وایي زه هغه مور او پلار ته سوال کوم چې د خپل بچي نه تپوس کوئ چې د بچي په کوم ځای کې خوښئ هلته ورته رشته کوئ اوس دې د مولایي صاحب زوی جوړ شو یوسف جان هغه یو ویډیو ده که نه وایي زمونږ دې میک کې څه عجیبه غوندې اثر دی و چې مجرم ته ونیسو د هغه نه ډایرکټ طارق جمیل صاحب جوړ شي خو زمونږ پښتنو شعور هغه مړ دی هغه نه راژوندی کېږي داسې قسم واقعې وینو خو بیا هم د هغې نه عبرت نه اخلو هغه مونږ ته تماشه ښکاري ځکه راته تماشه ښکاري چې په ما باندې دا قیامت نه دی دا قیامت په هغه کور باندې دی چې د واده په څلورمه ورځ باندې ورته زه نه وتړله دا قیامت په هغه کور باندې دا قیامت په هغه کور باندې دی چې د کومې کور جینۍ دا کارنامه وکړه دا قیامت په هغه کور باندې دی چې کوم هلک دا کس ویشتو د دې قیامت تپوس د هغه خلکو نه وکئ دا موږ ته داسې ناشنا غوندې ښکاري نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه وآله وسلم نو الله جل شانه دې موږ ته د نیکې هدایت وکړي الله جل شانه دې زموږ په زړه کې د ښځې د محبت هغه احترام واچوي او ښځې له دې الله جل شانه په زړه کې د خاوند هغه احترام ور واچوي کوم خاوند له چې الله جل شانه مرتبه ورکړې ده نه د دې دنیا هم لاړه او آخرت هم تباه و برباد تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان